او موږ ته د پارټۍ د طرفه د پارټۍ د لیډرشپ د طرفه د کم یو د احتجاج کالم راغلی دی. په هغې کې د خیبر پښتونخوا ځوانانو، مشرانو، کشرانو او غیرتمندو پښتنو بھرپور حصہ اخیستی ده. خو د هغې نه باوجود موږ د تنقید نشانه جوړ شوي یو او د ستاسو یا د ځوانانو په ذهنونو کې په یو ټیکنیکل طریقه باندې د هغې ذهنونو ته د ګند اچېدو کوشش شوی دی. څنګه موږ لیډر وویل چې په هغه کې به جلسه کېږي، لاهور کې جلسه وشوه، موږ لاړو ورسېدو. زموږ رسېدل یا هلته د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د الیمین تقریر کول نه کول دا زموږ مقصد نه و. هلته مقصد په لاهور کې جلسه کول او د خوف بود ماتول و. په اسلام آباد کې لیډر زموږ قاید وویل چې دلته به جلسه کېږي په سنجاني ټول پلازا باندې، سنجاني په مقام باندې. هلته جلسه وشوه، ټول پاکستان پکې بھرپور طریقې سره شرکت وکړو. جلسه وشوه، ختمه شوه، موږ راغلو، زموږ د لیډر مقصد پوره شو. مین خبرې لا درته راځم، ټول ملګري مهرباني وکړئ، توجه غواړم. د هغې نه بعد زموږ لیډر، زموږ قاید دغه اعلان وکړو چې په ډي چوک باندې به احتجاج کوو. احتجاج درننه فائنل کار نه دی، احتجاج دی. موږ د دې ځای نه خپل وزیر اعلی صاحب په قیادت کې ووتلو. د ټول خیبر پښتونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف ورکر او د عمران خان جانثاران روان شو. په برهان انټرچینج باندې خط ټیک ټاک، هغو د شیلینګ، د ربر بلیټس، سټریټ فایرینګ، د دې هرډلز نه باوجود، د کنټینرو خندقونو، د هر څه نه باوجود زموږ چې کم مین مقصد و هغه په ډي چوک باندې حاضري لګول و، په هغه مقصد کې موږ کامیاب شو. هلته احتجاج وشو، وزیر اعلی تقریر وکړو، موږ ورسېدو. اوس راځم درته مین خبرې ته. لیډر وویل جلسه کوو، جلسه وشوه. لیډر وویل احتجاج کوو، احتجاج وشو. لیډر وویل ډي چوک ته به په هر صورت ځان رسوئ، ډي چوک ته ورسېدو. د هغې نه بعد چې کم دی دا کم خلک دي چې زموږ په لیډرشپ باندې او زموږ د پارټۍ په قیادت باندې د هغې نه باوجود هم الزام تراشي کوي او وایي چې دغه چې کوم دي وتښتېدل، پټ شول، غایب شول. دا یو ټیکنیکل منصوبه سازي روانه ده، شروع ده. په تاسو کې چې کوم دي دې خلکو په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، ټویټر، واټس اپ، په دې ټولو ځایونو کې خپلې کارندې پرېښي دي. هغه چې کوم دی زموږ په ورکر په ذهنونو کې کار کوي. زه نن دا پیغام درکوم چې لیډر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې دا فاینل کال دی، چې د اډیاله جیل نه په کمه ورځ باندې دغه خبره راووته چې دا فاینل کال دی او واپسي تک پکې نشته. نو انشاءالله تعالی د ډي چوک نه چا هغه پلار هم ماته راوړي. فاینل کال اعلان با لیډر کوي. لیډر کا زموږ قائد محترم جناب عمران خان صاحب سره د هغې خویندې هم ملاویږي، د پاکستان لیډرشپ، د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ هم ملاویږي. دغه سوچ مه کوئ چې د دننه نه به خبر نه راوځي. انشاءالله تعالی خبر به راوځي، خو که پوره خبر نه راوته او صرف اشاره هم راووته نو بیا ورته ځان تیار ساتئ. انشاءالله تعالی بیا ورته ورځو او د واپسۍ تک به صرف په کفن کې یا به عمران خان راوځو او یا به چې کوم دی موږ راوځو.